نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کومه مسله چې مخې له راشي د هغې بنیادي سبب چې معلوم شي سړی د هغې سبب نه ځان ساتي نو بیا بچ کېږي. لکه اوس نن سبا کورونا وایرس والا مسله ده چې لکه دا کمو خلقو کې وایي چې لکه څوک پرنجې وکړي که نه نو د ده کیدای شي په دې دغه کې په نیزل سیکریشن یعنې د ده چې د پوزې کمې اوبه دي په دې کې کیدای شي دا وایرس وي. وایي دا ډېر ښکلې خبره کوي دا دروند دی دی ډېر لرې نه ځي. دا موږ عامه یخني چې ده که نه دا انفلوینزا وغیره دا سپک دی دا لرې ځي او دا چې دی دا لرې نه ځي دا 1 میټره پورې ځي. نو 1 میټره پورې خیال ساته 1 میټر به دی که نه دلته کې څه پرنجې وکړم دا به دې ځای پورې ځي اخوا نه ځي ځکه دا دروند دی. چې یو شی دروند نه هغه لرې نه ځي نو دا ښکته زور کوي. نو ته کوشش کوه چې 1 میټره کې احتیاط کوه نو چې تا ته کله پرنجی راشي نو ته خپل پرنجی کنټرول کوه. مثلا دا چې که ته اوس فرض کړه داسې کې نو بیا به ستا دا لاسونه چې دي دا به په هغې پرنجي باندې ککړ شي نو بیا به دا ته دلته کېدی نو دا وایرس په بیا دلته لاړ شي نو بیا به سراج بادشاه دلته لاس کېدي نو دی هغه لاس په وایرس په دته لاړ شي. نو د دې وجې نه ته کوشش کوه چې کله پرنجی کوې که نه نو بیا دې ځای کې پرنجی کوه چوف نو دلته مه کوه نو دا ځای خو بچ کېږي و نو د وجې نه وایي چې تاسو کحنې کو استعمالوئ ځکه بیسیکلي ځینې معلوم شو. دویم دا چې دا به یا په خوله کې او دا به یا په پوزه کې دلته ورانی نه کوي. دا چې ته کله پړپوس ته لاړ شي نو ورانی کوي نو د دې پړپوس نه ځان بچ کولو دپاره دا چې زر زر وبس کا نو که په خوله کې جو خېټې ته به لاړ شي نو په خېټې کې به چل کېږي. وایي په خېټه کې خدای پاک دومره ډېر شی ایسډ تیزاب پیدا کړي دي چې هغه به ډیزالو کړي نو بیا به څه نه وي. لکه موږ څومره غټ غټ څیزونه خورو هغه هضمېږي. دا ولې چې په معده کې خدای پاک دومره ایسډس ایښي دي چې هغه هر څه چې کوم دی اوبه کوي او هر څه سیزي نو دا به ورسره مو سوځي. نو دې وجې نه وایي ګنټه پس اوبس کا ولې ریزن معلوم دی. او دویم دا چې پوزه انځر جوړوي. موږ وایو چې موږ مسلمانان یو موږ خاص اودس کوو 15 وخته خدای اودس که نه 15 اودس خو د عامو خلقو دپاره دی. هغه چې پکې تهجد کوي خو د نو څو شو شپږ شو نو بعضې خلق پکې دغه کوي هغه سار هغې ته څه وایي هغه نور چې راوخېږي اشراق د اشراق والا که نو 7 اودسه خو شو. چې بل حدیث شي پسې چې الوضوء علی الوضوء نور علی نور چې اودس یې د پاسه بل اودس کې لکه رڼا پسې نور د پاس چې نوري. نو مطلب دا شو که نه چې ستا د دلته کې به ستا وایرس نه دغه کېږي نه پاتې کېږي ځکه په اوبو کې به وځي نو ښکته څه نه وایي. نو دې وجې نه چې ته د یو شي ریزن تا ته معلوم وي. نو اوس موږ دا وایو چې موږ ټول دلته سو انسانان یو خو 2 څیزونه په موږ لګیا دي یو شریعت دی او یو شیطان دی. شریعت اور شیطان. شریعت بس دا 2 خبرې ته زده کوو. نن شریعت کوشش کوي چې موږ کپڑے واغوندو. شریعت تمہیں لباس پہنانا چاہتا ہے او شیطان کوشش کوي کہ وہ تمہیں ننگا کر دے. دا د هغې شیطان غریب د پوخانه دا کوشش دی چې دا سړی به زه څنګه بربنډوم. زموږ نیکه آدم علیه السلام چې موږ همارے باباجي نو هغه ته خو خدای پاک وی چې دې ونې ته قرتې نږدې مه ځئ او په پراخۍ سره چې څه یا خورئ. هغه نایک پسې راغی هغه ورته یې ګوره داسې چل دی چې زه تا ته ستا د خیر خبره کومه ته به بیا همیشه دلته یې او یا به دنه ملایکه جوړه شي نو دا وخوره. هغه وایي چې دی ورته ولې وی شیطان پوهېده په دې خبره لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما چې دی به زه څنګه بربنډوم. یعنې د شیطان په ذهن کې مخکې نه دا قرآن دا وایي چې ده دا سکیم دې لپاره کوو چې دی زه بربنډ کړم. مطلب ہے چې شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے او دا ننگا پن هغه د هغې وخت نه شروع کړی وه. حدیث چې آدم علیه السلام هغه پای کې ګډ وډ شو دا خدای د سره ښه وکړي چې زر یې توبه ویسته چې وی خوړل جو بس فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه بیا یې په ځان باندې پاڼې کې خدای قوه شوه کومه چې شیطان غوښته. خو دا چې کامیاب په دې کې ځکه نه شو چې آدم علیه السلام د خدای توفیق ورکړه هغه څه ویې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
نو هغې د وجې نه بچ شو. دغه شانتې دا اوس دغه چې کله انسان بیا دنیا ته راغی نو الله ورته بیا په ووې چې انسانه لکه ته خو دنیا ته لاړې خو زه تا ته دا خبره کومه چې دا شیطان ستاسو دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو، دا ستاسو دشمن دی او دی به ستا نه جامې وباسي، دی به تا بربنډوي. نو د دې وجې نه تاسو څه چل کوئ، د خپلو جامو خیال ساتئ. نو ځای په ځای موږ ته ویلو چې سو یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. بني آدمه ما چې ته لېږلې ستا سره مې جامې هم در لېږلي ښه، نو جامې اغونده. نو چې کله تا جامې اغوستې دې نه څه پته ولګېده؟ د دې نه دا پته ولګېده چې د ټولو فرضو نه مخکې چې په موږ کوم شی فرض شوی هغه څه وې؟ جامې. ان سب سے پہلا فریضه په انسان چې د ټول نه مخکې کوم شی فرض شوی هغه دا پرده چې ته پرده کې. دا مونځ د دې نه ورستی دی، روژې د دې نه ورستی دی، ایمان د دې نه ورستی دی. هغه بیا وروسته خبر راله خو چې رالې لاول به ته کپړې اغوندې. کله دی علما چې دي که نه دا دې ډېر جوور ځي وایي دا ایمان نه دی، دا امانت نه دی، حیا دا د ایمان نه مخکې ده. وایي دا څنګه؟ وایي ګوره چې په سړي کې ایمان وي که نه جو په دې کې خو ایمان شته، خو په یو سړي کې ایمان دی خو حیا پکې نشته، نو زیاته خطره ده چې ایمان به د نه ځي. ځکه چې ایمان او حیا چې دی ته قرآن وي، دا دواړه ملګري دي. جب ایک اڑتا ہے تو دوسرے بھی اڑتا ہے. نو کو حیا لاړه نو ایمان به م ځي. خو کو په یو سړي کې حیا یا ایمان پکې نه وي نو څه چل به وشي؟ وایي دا حیا به یې خامخا مجبوره کوي دی به ایمان والا کېږي. نو د ایمان نه چې مخکې کوم شی دی هغه سره حیا یا امانت. کوم سړی چې امین دی او خیانت نه کوي، نو چې خیانت نه کوي نو هغه آخرکار به ایمان قبلی. ځکه د نیچر چې دی د فطرت هغه سلیم دی، نو هغه به ایمان به هغې طرف ته زور کوي. نو د ایمان نه مخکې چې کوم لکه مونځ د ایمان نه وروستو دی، روژه د ایمان نه وروستو ده، خو حیا د ایمان نه مخکې ده او امانت هم د ایمان نه مخکې دی. دغه شانتې په تا باندې چې کوم څیزونه فرض شوي د ټول نه مخکې سب سے پہلے جو تھا وہ پردہ تھا، ستر دا فرض شو. اور سب سے پہلے شیطان نے آپ سے جو چیز ہٹانا تھا وہ ہے پردہ، چې تا بې پردې کی. نو هغه دغه ته الله تعالی انسان ته چې ویلو چې لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ګوره باباجي سره خو در دغه چلو کو نو تاسو دنیا ته لاړئ چېرته تاسو سره ولې ینزع عنهما لباسهما، د هغو نه خو جامې ویستلې وې ستا د باباجي نه او ستا د ابۍ نه، خو لیریهما سوآتهما چې هغې بربنډ کي. نو هسې نه چې ستا بربنډ کي نو ته خیال ساته. نو لکه فرام ویری بګیننګ د ډېر پوخانه موږ ته ویلي کوي که نه د زنانه ولې جلوس وکاږي او د خلقو په دې کې څه مقصد دی. نو ما چې دا خو په دې اقبال پوهېدو ما تا پې نه پوهېږو. بیا پې څنګه پوهېدو؟ هغه ویلو چې ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولهبي. دا خو د ازل نه را روانه ده تر څو چې قیامت نه راغلی نو شیطان به دا کوشش کوي چې په طریقه تا بربنډ کړي. د دې وجې نه که تاسو ګورئ بوش او بلیر په دې نه خفه کېږي لکه په امریکا کې څومره خلک تراویح کوي یا ختم کوي اوبه راغلې که نه. نو هغه دا دی چې دغه څومره خلک چې دغه کوي دا تراویح کوي یا ختم کوي، ختم څومره ښه کار دی. نو د امریکې صدر په هغې کې په خپله شاملېږي، وایي ستاسو نن ختم دی روژه ده او زه به رقه 27 رمضان باندې به موږ ستاسو مهمانه یو. خو که یو سړی یوه ښځه لوپټه په سره یي نو په هغه نه لګي، وایي نه لوپټه به دلته نه په سره. دوپٹہ پہننے پر پابندی ہے اور قرآن کے ختم کرنے پر پابندی نہیں ہے. دا ولی شیطان چې د دنیا نه تللی دی که نه، شیطان خپل کسان چې دي نو په هغې کې د شیطان نماینده چې په دې دنیا باندې څوک دی هغه د اسرائیل. او اسرائیل دا ټول کوشش کوي چې دا خلق بې پردې کړي. نو دې وجې نه کوشش به دا کوي هغه چې ته بې پردې کړې. لکه ته ګورې دا دوکانونه، په دوکانونو کې به څه کومې کپړې پرتې، هغه کپړې پرتې چې ته ورته په دوکان کې نشې کتی. اگو تر دکاندار نه تپوس کې نو ښه 4 میاشتې به هم لګولي په جمعه اسلامي کې به مې، خو یاره دوکانونه زموږ ډېر ښه چلېږي. وایي ښځې راځي ښځې او وایي خو چا د کپړې دوکان کولاو کړو نو تاوان پکې شتی نه. او چې ګورې نه په هر دوکان کې د ښځو یو لینډ دننه وي. او چې کله ته هغې کپړو ته وګورې په هغې کې هغې لکه مثلا سینې برسټ رایستلي، غاړې کولاوي، په هغې کې هغه بوت لګېدلی. نو دا ولې دا د هغې شیطان غټه منصوبه ده چې په څه طریقه باندې نو ګوره د شیطان یو کار دا شریعت تمہیں کپڑے پہنانا چاہتی ہے اور شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے. نو چې تا ته ریزن معلومي چې شیطان حمله چې په ما باندې به کوي زما په بربنډولو به کوي، نو چې ته کوشش کوي چې د خپلو کپړو احتیاط وکړي. دویم نمبر چې کم شیطان کوشش کوي هغه دا کوي چې وہ تمہیں ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی حالت میں اپنے پاس لینا چاہتا ہے. نو شریعت غواړي چې تم مرې چې پتا کې ایمان نو سوی یا ایها الذین آمنو او یو خدا دې ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شریعت تا ته وایي چې هلکه ګورې خیال ساته هسې نه چې په اخر کې والو خورې. نو ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ما وی زما په هغې صحابي ډېر زړه سوځي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای جهاد وکړو او ټولو صحابو د هغه بادرۍ ته کتل او هغه بیا وی چې ټولو صحابو یاره شهید دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا فی النار دوزخي دی. نو ګوره اخر کې هغه خبره خلاص شو هغه چېرته کې یو کپړه پټه کړې وه. یا دا چې نور خان به یې ماته وی چې په دې کومه غذا وه دا دلته کې امبېلې والا بیان ډېرې په بالاکوټ کې. نو ماته چې خپل کسان ولګي خپل کس وجني. نو دا وایي چې هر وخت به ستا سره غمي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون. د دې غټه فایده دی چې چاته سپک مه ګوره ځکه چې ته د ده نه غټ خو بال وی چې ته یې وګټې نو ته ویل وګټې چې ته مسلم مړ شې نو لا مړ خو لا پاتې دی. نو که ته بیا سبا ګمراه شې دی خدای پاک دغه کې مسلم مړ کړي نو ستا نه به وګټي نو هېچ چاته هم سپک مه ګوره وایي هېڅ پته یې نه لګي چې اخیره خاتمه د چا ښه کېږي. دا دوه خبرې شوې چې یو شیطان موږ بربنډول غواړي او شریعت موږ پټول غواړي ستر کول غواړي او بل دا چې شیطان زموږ د ایمان دولت اغستل غواړي او شریعت موږ ته وایي چې د ایمان دولت د ځان سره مینټین کړئ تر هغه وخته پورې څو پورې چې مرګ دله نه وي راغلی. نو موږ په دې لباس باندې به نن لږه خبره کوو. لباس زموږ دوه دي قرآن راته دا ویلي چې ګوره یا بني آدم موږ په تاسو باندې لباس خو دله درغی. نو څه چل دی یو دی قد انزلنا علیکم لباسا د خپلو جامو ته به ګورو یواري سوآتکم چې تاسو پټ کي وریشه او چې دا ښایسته وي. موږ پریکټیکل ډیمانسټریشن به کوو او پریکټیکل به ګورو ځان چې زموږ لباس ټیک دی که نه دی. او دویم نمبر ولباس التقوا ذالک خیر. بل یو لباس دی ګورې هغه د تقوا لباس دی د نه هیر نه شي دا ډېر غوره دی. نو یو سړي د پاسه دا لباس اغوستی او د دننه لباس یې نه وي نو د بندې د دننې غاړې بربنډ دی ځکه چې الله تعالی ورته لباس التقوا وایي نه خو سره نشته. اکه سړي لباس التقوا یي خو د پاسه دا نه نو مطلب چې دغه لباس التقوا یې بېکاره ځکه دی دا کو کمپلیټ وی خو د پاسه دا به سره مو نو دواړه لباسونه لږ زده کوو. ړومبی لباس دا چونکې لږ ګران او لږ پیچیده دی هغه لباس التقوا دی چې دا به څنګه وي خو چې هلکه د پلاني جامې ښکلي دي وې څنګه وې سپینې دي پټکی دی ګیری ده برېتې کټ کړي دي پینسې اوچتې دي دغه دی لباس التقوا. نو دا دننه پکې څه دی لباس التقوا وي نه دا ظاهري لباس دی ګورې ښه لباس التقوا پکار دی وی لباس التقوا سره ملګری کا ځکه چې قرآن آیات دواړه حصې دي نو لباس التقوا څه شي وی د هغې که ته قرآن نه والې که نه پکې لباس التقوا ګورې نو یو ړومبی ټکی پکې دا دی چې تاسو څه چل کوئ وی یا ایها الذین آمنو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه ځان د سود نه ساتئ مطلب چې ستا خوراک دی حلالي زرپرست ته نه او څه کوئ واطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت په کوئ نو څه کوئ وسارعوا الی مغفرة من ربکم ټوله منډه دې ته وښئ چې خدای دې وبخي وجنت او جنت ته عرضها هغه پلن جنت ته نو مطلب چې زما ستا ټول زور به پسې زما ستا ټول زور به په دې چې دا سړی چې دی دا بس وشو دا ذکر بس ها نو لباس التقوا د پاره موږ په خپل لباس کو نمبر دی چې دی په پیسو نه مین دی په زر پرس نه د ده په ذهن کې بدانې چې پیسې به څنګه ډېرې د ده په ذهن کې بدای چې پیسه که راځي که ډېره یې که لږې خوشحاله لای خو فرض که پدای کې نه دا ظاهري لباس بیا ګزاره نه کوي ځکه چې خدای پاک دوه لباسونه موږ له راکړي دي شیطان د هغې غاړې هم ګزار کوي د برې غاړې هم ګزار کوي نو چې د لاندې غاړې دا خبره دی چې ستا کانا ته زرپرست نه ته پیسو ډېر مین نه کم سړی چې پیسو ډېر مین رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي لکل امتي فتنة وفتنة امتي المال زما امت په مال باندې سر خوري ښه ښکلی سړی تهجد هم پاسي منظم کوي شب بیدارۍ هم راځي پیسو ته بیا نه شي ټینګېدی په لږو پیسو کې لکه هغه فرض کړه سړي ته وایي چې هلکه هغه اسماعیل صاحب خبره کوله وایي دا صدر تا په سر کړی دا ستا دی وایي چې او چې دا زما دی دا حلال دی زما ته خو دا ستا د خور ښکاري ولې ستا خپلې خور له برخه نه ده ورکړې چې کله بیا دې ته ووایي چې مړه ته هم لیونی دا ته څه ګډې وډې وایي
نو دا سړی حجونه کوي هر څه کوي خو دلته کې په دې شي کې دی وال خوري ځکه چې فتنة امتي المال او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زما امت چې دی هغه په مال کې وال خوري ځکه یا خو به دی بخیلي پیسې به نه لګوي نو چې بخیلي چې پیسې نه لګوي نو صحیح هر سهار ورته فرشته څه کوي دعا د خیرې کوي اللهم اعطِ ممسکا تلفا خدای چې څوک ستا په لار کې خپلې پیسې نه لګوي خدای دې تباه کړي دا مال ورته تباه کړي چې 2 فرشتې ته خیرې کوي نو سته به څه کو فرض که په کورونا وایرس کې لاړې او که په دماکه کې لاړې که فرض کې دا پیسې خو به ستا نه ځي چې موږ ډېر شی پیسې ګټلې وې خو چې کوم دی په رور مینډر پلی وکړو اټولې والوزو چې دا غم د سره وي دویم نمبر دا چې که فرض که تا سره مال شته خو ته به د خدای په لار کې به یې لګې نو چې کله یې لګې ستا نه لګي ستا له پیسې شته لګي تا ته 2 فرشتې دعا کوي هر سهار اللهم اعط منفقا خلفا خدای پاکه چې څوک ستا په لار کې پیسې لګوي نورې وله ورکړي نورې وله ډېرو خلکو کې دا جنید جمشید خپله قصه چې کوي چېرې ما سره پیسې نه وي اخري 100 روپۍ خپلې ښځې له ما ورکړه هېڅ نه خو چې کله ما ته مفتي تقي عثماني صاحب وویې چې تاسو 2 کسه دغه شیر هولډرز یې ځان سره یو دریم شیر هولډر ونیسئ او هغه الله دی او هر آمدنۍ کې الله له حصه ورکوي چې بیا به ستاسو ګارمنټس خواره شي ځکه 2 فرشتې یې دلته دعا کوي و یوازې دا نه که نه چې کله تا سره پیسې یي او ته پیسې به زرپرست به نه یي ستا ټول سوچونه به یې ته نه یي مال کو بڑھانا نہیں ہے مال کو گھٹانا ہے اللہ کے راستے میں لگانا ہے اس کے پیچھے آ جائے گا را بشي دویم دا وینفقون فی السراء والضراء کو ښه حالت یې که بد حالت یې خدای خرچه کوي ډاکټر صاحب باندې پریکټس بند شو نو خپل نوکر ته وې چې بس ځان له څه کار کوه ځکه چې موږ حکومت اعلان وکړو چې تاسو په کلینیکونه نه کوئ لیبارټري الله بند کړه بل سړي ورته وویل چې نه زما 1 لک روپۍ بل ډاکټر صاحب ورته وویل خپل نوکر ته زما 1 لک روپۍ تنخواه ده اجازه زما شوه 20,000 به تاله د دې نه در کومه خفه کېږم دا فی السراء والضراء دی چې کله ستا سره پیسې وي نو تا د خپل نوکر له پیسې ورکولې خو چې اوس نشته نو ته وایې چې ستا چوټي شوه نو ته فی الضراء نه کې او ستا صفت چې دی اندروني لباس به ستا الوي چې ينفقون فی السراء والضراء که په تا سخته راله ورته وایي جزایي به په دغه به ګزاره کوو په پیتې به ګزاره کوو مخکې به مونږ توده خوړه اوس به سړه خورو زه خیر دی زړې جامې به اغوندو دا وخت په ټول عمر داسې نه نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته چې کله سړي وویې خپل ګورنر ورته خط راولېږو چې جی تا خو ویلي چې کوم مسلمان کم دغه ذمي مسلمان شي دغه نه به ټیکس نه الی نه خو ټول لګیا دي ایمان نه راوړي ټول لګیا دي ایمان راوړي نو هغه ورته وی چې تنخواه پیسې خو نشته عمر ابن عبدالعزیز ولا ښه جواب ورکو هغه دا اوس چې علي ګور شاه به وي چې دا د چا بچی و د هغې زنانه بچی و چې کومې زنانه وي چې په پویو کې اوبه ناچو نو د ښې ښځې بچی و نو هغه ورته وی هغې سړی ګورنر ته وی چې پیغمبر پټواري هم نه و تحصیلدار هم نه و ښه احادي و هدایت له راغلی و که ټول خلق مسلمانان شي او ټیکسونه ختم شي خزانه خالی شي نو زه به هم کاشکاري کوم ته هم کاشکاري کوه دواړه به یوې کوو او د هغې نه به یې خورو خو هدایت ضروري دی پیسې نه دي ضروري الذین ینفقون فی السراء چې ستا ټارګټ چې هغه هدایت وي ستا ټارګټ پیسه نه وي موږ وایو که نه اکانمي نه هر څه جوړېږي نو چې کله ته اکانمي کوې نو بس خوند پې هغه مرګ به راشي قیامت به راشي خو ستا مسله حل کېږي نه خو که چې ته مقصد اورینټډ شي نو بیا به باندې خدای رحم وکړي نو یو دا شو فی السراء بل بس چل کوي که فرض کړه اندورني لباس پلټي کې ولباس التقوا ولباس التقوا ذلک خیر په هغې کې څه دي یو دا وه چې ته به سود نه کوې حرام به نه کوې دویم دا وه چې ته به خرچه کوې په بد حال کې کو ښه حال کې او دریم دا ده والکاظمین الغیظ غصه چې درشي نو سکې به چې کو فرض کړه ته په لږه خبره باندې معمولي چېرته کې په کور کې په پرش پیاله نه دي مات شوي او تا غویمه راغستې ده نوکر نه لږه غلطي نه ده شوې او تا هغه په غویمه راغستې ده ډرایور یې لا ګاډی چېرته ګرولی نه دی او تا ملک په سر راغستی نه ستا خو لباس التقوا نشته ځکه ته والکاظمین الغیظ نه او لباس التقوا یو پورشن چې دی والکاظمین الغیظ کو یو بوتل مات شو نو مات دي شي خدای پاک به نور درکړي نو هغه چې دغه شي دا چې کله ته په دې خبره خفه کېږې نو هغه وینځه وه ډېره تکړه وه د هغه نایک و نو هغه د والکاظمین الغیظ ټایپ خلق و ښکلی خلق و نو هغې ورته اوبه اچولې چې اوبه ورته اچولې چې د غریب سړي نه چې لوټه ارته وشي او په غټ سړي ارته وشي جامې ولم څښه کي دارې ورته موشي نه به څومره غوسه شوې نو ورته غوسه شو او ورته یې وکتل نو هغې ورته یو هوښیار و هغې ورته والکاظمین الغیظ
په قرآن خوا خلق پوهېدل نو هغه وی کذبت غیظي ما خپله غوسه اوس کله هغې له یې خوند ورکو هغې ورته والعافین عن الناس معافي کوي نو هغې ورته زه معاف کړی مې نو هغې له بیا خوند ورکو نو هغې ورته والله یحب المحسنین د خدای خلق خوښي چې څوک غلطي وکړي هغه سره ښه کوي نو هغه وی زه جو ازاده مې کړې نو هغې پکې مزې وکړه پکې ازاده شوه او په قرآن په آیات باندې به عمل وشو مطلب چې یو سړی غلطي وکړي که نه نو هغه له وایي چې لکه دی خو یو څو لختي ووایي یا ته ورته وایي چېرې دی دغه ځای وتړی د مازدیګره پورې وایي چې ته پته ولګي او بله طریقه دا چېرې دی خفه شوی دی زموږ نه خفه شوی دی نو ځای چې له ښه ورسره وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې یهودي خفه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې سپکې سپورې وویلې او دا الفاظ یې ورته وویې وایي تاسو د عبدالمطلب بچي چې د پیسو په اخیستو خو پوهېږئ په ورکولو بیا نه پوهېږئ دې نه بله سپکه خبره وي او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته غوسه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته یې عمره ته غلی شه ها تا له پکار دی چې ما ته ووایه چې پردی شی ورکړه دې سړي د موږ اخیستي وو او ټیک ته د ده 10 دړۍ په موږ باندې دي 10 دړۍ والا خپلې ورکړئ او 2 دړۍ والا دې غوسې ورکړئ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین هغه سړی ما ته باتروم ښیې ویې ولې وی ما په خپلو کتابونو کې لیدلي وو چې نوی پیغمبر چې راځي په هغه کې به هیله مي خو ما لیدلې نه وه نو ما ټیسټ کاو دلته دا خبرې ما د ټیسټ لپاره وکړې نو چونکې واقعي په ده کې حلم دی نو زه په ایمان راوړم نو هغه د هغه د یهودي هم پیدا وشوه او مسلمان شو او ماحول هم ټینس پاتې نه شو نو دا وایي چې کود فرض که ته خپل اندروني لباس ټیک کول غواړې نو پتا کې یو دا خو یې پکار دی چې ته معافي کې کیچنګ اټیچیوډ مزه نه کوي چې څه چې علاقه په څوک په کڼاوه کک شوي نه او ته وله سزا ورکې بیا ورته څه وایي وایي چې بله خبره بیا په دې خلقو کې دی چې دی بیا د دې نه پس والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم څه غلطي ته وشي په خپله انساني غلطي کېږي چاته یې وکتل د سترګې غلط ځای استعمال کړې یا یې د خولې نه خرابه خبره وخته یا یې چا نه سپېړه وتمبوله غلطي وشوه والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله خدای ورته وریاتېږي دا خو به خدای له ځو دا به څه کېږي نو څه چلو کو فاستغفروا لذنوبهم نو بیا یې معافي وغوښته نو ومن یغفر الذنوب الا الله د خدای نه علاوه څوک معافي کولی شي چې دا خبره یې وکړه ولم یصروا علی ما فعلوا او مسلسل یې ګناه نه کوو نو که ته وایې چې دننه لباس مې ښیي نو که غلطي د نه وشوه نو زر به توبه وباسي بس دا یو بل صفت دی ستا رزق حلال ته په حالت کې پیسې لګې ستا کیچنګ اټیچیوډ نه دی معافي کې ته غوسس کې او بل دا چې کوم ستا نه ذاتي طور څه غلطي وشي نو معافي غواړې فوراً توبه وباسې دیو جن دا د عربۍ یو فارموله ده چې لا کبیرة مع الاستغفار څوک چې معافي غواړي دا ګناه غټ نه وي بس هغه کچ پاتې شي ولا صغیرة مع الاصرار چې ته وړوکی ګناه کوې بیا یې کوې بیا یې کوې بیا یې کوې او واپس کېږي تېنه نو دا صغیره اوس نه دی دې نه به غټېږي ځکه ته دې غرونو ته وګوره ان الجبال من الحصا دا غرونه ټول د کچو کچو کاڼو نه جوړ دي دا کچ ګناهونه کول نو دا سړی به وي د غټ صفت دی دی به توبه وباسي ویې لکه دا خو آسان کار دی ویې زه به هم چې توبه مې ده خدای توبه خدای توبه نو ویې داسې نه که نه ابې یو سړی وی جامت یې کو چې خدای توبه نه دا ته په توبه پورې خاندې نه لکه اوم جامت کوې لګیا هم په توبه پورې خاندې دا ته د توبې مذاق وړاوې که نه داسې مه کوه نو حضرت علي رضی الله عنه چېرته یو سړی ولید حضرت علي رضی الله عنه ټونک ډېر تکړه او هغه ته باب العلم وایي نو د هغه علمي انداز ډېر ډیولپ و بهادر مو خو علم یې ډېر تیز و نو هغې سړي توبه ایستنه هغه ورته داسې توبه خو نه نو یې توبه څنګه وي هغه ته توبه خو نه ډېره خواږه الفاظ دي که تاسو د حضرت علي وایي علی الماضي من الذنوب ندامه چې تا مخکې کوم ګناهونه کړي که چې په دې شرمنده شې چې په دې تندي باندې دې د شرم نه خوله راشي دا مې څه وکړو هغه د اقبال باندې الله رحم وکړي نو لوړه خبره ډېره ښکلې بیان کړې موتی سمجھ کے شان کریمې نه چون لیے زما زه خفه شوم په یو خبره او شرمنده شوم الله ته او په دې ځای مې د شرم نه خوله راله خلق وایي که نه چې ګوره چې رارتاویږي کو موتی سمجھ کے شان کریمې نه چون لیے نو د کریم شان د الله شان دومره د کرامت نه ډکو چې هغه وی ګینې دا ملغلرې دي موتی سمجھ کے شان کریمې نه چون لیے قطرې جوتے میرے عرق انفعال کې ما چې غلطي وکړه د ما په دې باندې کمې خوله راله نو خدای په دوره مین دی چې وی ګینې دا ملغلرې دي نو دا شرمندګي نه ده دا په خدای پاک ډېره ښه لګي نو رسول الله حضرت علي رضی الله عنه وی که ته واقعي توبه وباسې نو ړومبنی شرط یې څه دی چې ته ډېر شرمنده شي
وایي چېرې دا خو ما ډېره ناروا کړه چې زه دا خو زه له سترګو د لګېدو نه ووتم. نمبر 1. نو نمبر 2 پر وللفرائض الاعاده، که ته وایي چې زه توبه وباسم نو بیا پکار دی چې څومره مونځونه د نه قضا شي چې راوګرځې، چې څومره زکاتونه دې نه دي ورکړي چې هغه ورکړې، نو که فرض که روژې پاتې شوي چې هغه ونیسې، و چېرې دا خو ډېر ګران کار دی، دا توبه به څوک وکړي. مثلا ما 10 کاله زکات نه ورکړی او هر کال په ما باندې 1 لک روپۍ زکات و، نو چې ته اوس توبه وباسې نو 10 لک روپۍ به ورکوې که نه. وللفرائض الاعاده، خدای توبه ډېر شي مونځونه رانه قضا شوي، نه داسې نه که نه، هغه راګرځوه که نه اوس هسه کې هغه مونځونه خو اسان دي، خو روژې خو به ډېرې ګرانې شي. او خلک وایي که نه د پلاني په میراث کې زما حصه ده، یو حدیث داسې هم دی چې وارث له پکار دی چې کو د ده نه روژې قضا شي چا وله دی ونیسي، نو چېرې زما خو هېڅ نه و، بیا مونږ بیا وایو که زما څه نه و، دا بچه دا روژې هغه خوړی او نیسم پیسو، نو جایداد هغه ګټو هغه خو ته خورې، هغه خو وایي چې هغې باندې پرزول دې رخ کړي دي چې ما له یې پکې سمه حصه رانه کړه، او په روژو کې چې اوس هغه زه 3 زامن یې موږ بې تقسیمو 10 ونیسې، زه خو په دې کې نه یم. وللفرائض الاعاده 2 شو، یو ندامن، 3 ورپسې دا بل پکې ډېر ښه دی، ورد المظالم. اکو فرض کا یو سړي سره دې زیاتې کړی نو هغه ته واپس کړې، دا پټواریان مټواریان په دې چغرځو کې ګرځېدل که نه، خدای پاک تعالی توفیق ورکړي، ور به یې ټکاو ستا نه دا پیسې ما په انتقال کې اخیستې او دا ستا پیسې دي، دا مې دله راوړي دي. اوس مونږ چې ورته وایو چې 10 روپۍ دا ستنې کېدې او ما ستا نه 1000 اخیستې او دا ستا هغه پیسې دي. ورد المظالم دې ته وایي چې ته ورته ووایې چې لکه هغه ته هغه خپل شی واپس کړې. پوخا تاسو میرجو کړی یاد دی چاته؟ خو یاد دي زموږ پښتانه چې بتلل والي صاحب زمانه وه نو ګواهۍ له بتلل، نو والي صاحب یې ګواهان راوله، نو هغه به یې میرجو په کړي کې به راباندې کباب خورې که نه، او ډېر مزیدار و. نو تا چې د میرجو په کړي کې کوم کباب خوړلي अब اوس واپس کړې که نه توبه چې وباسې، نو هغه چې د ناقې ګواهي به وکړه، پخوا ناقې ګواهان به ډېر شي و که نه، بلکې ریکګنایز به که نه، نو دا ریکګنایز کسان چې دي نو ورد المظالم او بیا و استحلال الخصوم، که څه کنځل منزل دې چاته کړي نو بیا پسې لاړ شه. زموږ یو بابو صاحب خدای دې پرې رحم وکړي، یو سړي له ستن والې وه او ته مړو نه په خپله لاړه هلته وې دا ما وله والې وه، زما پیله راغله استحلال الخصوم ته ما خو نه ده والې، ده به والي، دی وایي نه ده به والي. و استحلال الخصوم دې ته وایي چې ته پسې لاړ شې هغه ته ووایي چې کوم شی کمپنسیټ کېږي خو به کمپنسیټ کو، لکه پیسې دي ما ستا نه رشوت اخیستی و زه یې ګرځو ما اورېدلي و که نه، چې زموږ په دغه کې د کوز بونې په دې علاقه کې وایي چې یو ایس ایچ او یا یو پولیس افسر و هغه بیا خپلې پیسې ویشلې وې واپس، دې ته توبه وایي. او بل چې کوم شی په هغه نه کېږي، پیسې په دغه یې نه کېږي، مطلب چې هغې به ته معافي وغواړې چې لکه ما سپکه خبره ستا په باره کې کړې وه، ته نه وې خدای شته په تا مې الزام لګولی و، نو که ته ما ته معافي وکړې چې هغه ته وکړې. او بیا ورپسې یو بله خبره کوي، وایي چې وان تعزم الله تعود، چې ته کلکه اراده وکړې چې بیا به دا کار نه کوم، دا د روژې شرط د توبې شرط دی. او بیا اخري خبره دا کوي چې څنګه ته په حرامو کې دا خوله واله که نه او دا ځان دې دغه کړی و سورب کړی و، وان تذیبا نفسک فی طاعت الله کما ربیتها فی المعصیه، څنګه چې ځان سورب کړی و نو اوس په ځان لږ داسې سختې تېرې کې دا روژې بیا ونیسې، دا مونځونه وکړې چې لکه خلک وایي چې لکه ټپ شوې، نو وایي چې یاره بس د شپې لږ غوندې وده کېږم بیا تهجد له پاسمه چې خلق د باندې ګواهي وکړي چې سړی ټپ شو، نو ته په هغې کې سورب شوی وې، ځکه چې خو پردي کباب و تا خوړلي و، نو په هغې کې تا کړي و چې تا کم دا غوړ زیړ خوړلي دي او غټ شوی، نو چې اوس ته ځان دومره وکړی چې ته نری کیری شې. وان تذیب نفسک فی طاعت الله، د خدای په طاعت کې ځان نری کې، کما ربیتها، لکه څنګه چې تا ځان سرولی دی، ځان دې غټ کړی دی. نو دا یو بل صفت دی ستا دریم چې په تا توبه یا توبه اصلي توبه چې کوم حضرت علی رضی الله عنه ښوولې وه خپل ملګري ته هغه دا ده. ورپسې بیا بل صفت کوي چې یاره ته به بیا خپل دننه که ته ځان ټیک ساتل غواړې نو توبه خو دې ویسته، نو ورپسې وایي قد خلت من قبلکم سنن، پخواني تاریخ ته ګوره د هغې نه عبرت اله، هر وخت ځان ته رایادوه. او چې کله کم خلق دغه اندروني لباس ټیکي و لباس التقوا، نو هغه به د هرې خبرې نه عبرت اخلي. لکه اوس بله ورځ تاسو به کتلي په صوبه سرحد کې یوه ښځه مړه شوه، دغه وه ماجبین قزلباش وه که څه وه هغه
او مجابین قزلباش په سرحد کې مړه شوه او په کراچۍ کې نعمت الله ایډوکیټ مرحوم. د دواړو هسټري به ذهن ته راوړې ته به سوچ وکړې. نو خو په مجابین قزلباش په شان دې ځان خوښي په کومه کیټګرۍ کې ته که نه نعمت الله ایډوکیټ په هکه ځای به هغه وشي. دا به ته سوچ کې که نه نو یوازې خو د بل نه دی ته به کردار ښیې که نه ته وایې چې واقعي په کومه کیټګرۍ کې زه روان یم. نو د دې نه پوخا چې وو نو د نمرود نه شروع کا. نمرود و ابراهیم علیه السلام ته هسټرۍ ته ګوره. نمرود چې څه چل کاو نو هغه ورانې کاو نو ابراهیم علیه السلام ودانې کاو نو نمرود په ماشي مړو که نه په ماشو نو په تا پسې هم ډینګې راووته اوس د ماشي نه مړوکی شی دی ته وایرس وایي او وایرس څه دی دا ډېر شي خلک یې رسر کړي. دې ته ته سوچ کوه چې خدای پاک ستا سره خو ډېر زیات ذرایع دي. او بیا چې کوم دی چې ته پسې په نور ورپسې هم لاړ شې نو فرعون او موسی علیه السلام کا نو بیا ته پخوا یو بش و نو هغه راغلی و نو یو په دې په افغانستان کې ملا عمر و نو بش ورته ویې ځمکه بر باندې تنګه کړم. ملا عمر به پوهېږم نه خدای خو چې زما ځمکاره ده و ارض الله واسعه. نو اوس بیا وګوره چې هغه بشه خبره ټیک شوه که د ملا عمره ټیک شوه. وایي دا غني نه دی غني دی څنګه مې صدر اشرف غني وایي امریکې ته منت کوي چې د خدای بنده ته ځې نو لکه لاول خو موږ له روغ وکړم بیا ځه که نه او امریکا مخکې وتښتېده. نو اشرف غني اوس هغو ته پرېښود. نو هغه اشرف غني هلته کې حل پالي عبدالله هلته حل پالي او هلته هغه طالبانو د خپل حل واغست. نو وایي ته زه دې ورته پرېښودم دا چې دې نه وایي چې دې تاریخ ته ګورې نو دا یو څو خبرې دي د اندروني لباس دپاره چې ولباس التقوا ذلک خیر چې پتا کې دا صفتونه. اوس دا بل چې دی دا بل لباس درته لږ وایم او ځان ته به ګورو. بل لباس څه شی دی ظاهري لباس دی. نو په هغې کې دوه ټکي دي چې قد انزلنا علیکم لباسا یواري سوآتکم. په لباس هغه به یې چې ستا شرمګاه پې پټ شي. دې نه دا پته ولګېده چې کو فرض که نارینه سړی د ده د نامه نه ښکته ځای ښکارېږي یا د زنګونانو نه د پاسه زیات ځای ښکارېږي دا لباس نه دی دی بربنډ دی په دې کې مونږ نه کېږي. یعنې دا چې جانګې اغوستی چې هغه جانګې کې ستا ورون ښکاري نو بیا دا لباس نه دی. لکه لباس چې دی یواري سوآتکم چې ستا دغه پټ شي ستر ستا پټي. نو ستر د پټېدو دپاره دا ضروري دي چې د نارینه سړی دی دا ځای پټي او زنانه د زنانه د ټول وجود پټي ما سوا د ورغو نه او ما سوا د چهرې نه او ما سوا د خپو نه. کو په دې نه علاوه د هغې بل څه ځای ښکار دی نو مونځ د هغې نه کېږي. ځکه د فرضو نه مخکې فرض څه دي د مرض د اوداسه نه او د مانځه نه مخکې فرض خو ستر دی که نه. نو ستر مخکې دی نو اودس وروستو دی نو مونځ پسې وروستو دی. نو چې ستا په لباس کې دی چې یواري سوآتکم چې ستا لباس داسې چاته پټوي دې وجې نه هغه لباس چې د هغې غاړه راتئ د زنانه نو دا لباس نه دی. هغه زنانه چې د هغې داسې لباس اغوستی چې هغه دومره نری چې وجود یې پکې ښکاري دا بیا هم لباس نه دی. هغه لباس چې هغه دومره ټیټي چې دغه پکې ښکاري د بدن اتار چړاو پکې ښکاري دا بیا لباس نه دی. هغه لوپټه چې په هغې کې د سر ویښته ښکاري دا بیا لباس نه دی. د دې وجې نه حدیث کې دې ته کاسیات عاریات ویلې. هغه زنانه چې هغې داسې لباس اغوستی چې هغې اغوستی بیا هم بربنډي. نو رسول الله وسلم وایي چې د جنت خوشبویي چې د 80 کالو په مزل باندې خورېږي دا زنانه به رانه دا خوشبویي په سترګو ونیي. نو د دې شیطان خو په دې غاړه به راځي. د دې وجې نه که څومره زنانه که ته ګورې خصوصا په دې ودونو مدونو کې د هغې به لباس یا خو نری یا به یې لباس داسې چې د هغې پکې ترخ ښکاري یا به یې لباس داسې چې په هغې کې غاړه ښکاري یا به د هغې لستوڼي نه وي یا به یې په هغې کې بعضې ځایونو کې داسې چې په هغې کې سوري چې دننه پکې ښکاري. ځکه شیطان خپل کار کوي. هغه شیطان خو ویلي چې شیطان به ستا نه لباس اوچتوي نو ستا نه یې اوس لباس په دې طریقه اوچت کړو. نو چې په دې کې ستا په ذهن کې دی چې دا لباس نه دی او دا د شیطان هغه کاروایي چې دا دلته کې کامیابه ده. نو د شیطان د ظاهري لباس مونږ چې لومبۍ خبره پکې دا وکړه چې هغه لباس چې هغه ستا ستر پټوي. دویمه خبره دا چې ستا لباس داسې پکار پای کې ته ښکلی ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو د هغه لباس د هغه د شان مطابق نه یره وې دله خدای دولت ورکړی خدای علما ورکړی د کم سړي د مال اثر چې په وجود ښکارېږي نو خدای پې خوشحالېږي. پکار چې ستا لباس ښایي. دویم نمبر لباس ته یو سړي ښایي دومره ښایي سړي له ته کرکه ورځي
نو یو سړي داسې و نو حضرت وی یاره د سره څه شی نشته چې د خپل لباس وینځي. نو کمې جامې چې ډېرې څښئ پای کې کم از کم لکه مثال په طور باندې د مصریان چې دي ادي چې په دې دغه کې په کم لباس کې دننه کار کوي نو دې له نه دي په کار چې په دغې لباس کې جومات ته راشي او لمانځه ودرېږي. اکثر کو ته ګورې که دا مصریان چې خصوصا دي دا لباس ډېر څښئ او په تک توري پای کې ولاړي. نو که ته ورته وایې چې یاره که دا تا بدل کړی نو هغه وایي یاره خو ناوخته شو راباندې. لکه دې له د اهمیت ورکړي وایي چې کومه جامه چې په هغې کې ته پبلک ته نشي مخامخ کېدی هغه جامه که ته په لمانځه کې اغوندې نو دا ته خدای ته سپک ګورې او په دې خدای پاک خفه کېږي. نو دې وجې نه وایي چې په جومات کې چې کومې ټوپۍ پرتي دومره څښئ کومه ټوپۍ چې ته راوالې لکه د میزري او که هغه د ټوکي خو هغه مناسب نه دی دا خو ته سپک ګورې دی ته پکار دی چې ستا خپله ټوپۍ تا په سر کړي. نو د لباس یو دا شو. دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم لباس کوم رنګ خوښ کړی نه سپینو نور رنګونه مې استعمال کړي خو سپین رنګ یې په خپله خوښ کړی او سپینه ټوپۍ په سر کړې وه سپین پټکی په سر کړی و. نو د برې نه چې شروع کړي نو پټکی حضرت ویلي تاسو پټکی په سر وئ ځکه دا حلم پیدا کوي. پټکي پسې بیا ټوپۍ په ټوپۍ پسې بیا سپینه بیا جامې سپینې یو جامه دې سیده چې سره ده چې سرې جامې یو سړي اغوستې وې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړو اوله جواب ورنه کړو مته جای ته نفرت کوو. نو سرې جامې اغوستل چې دي دې نه دا پته لګي چې هغه مناسب رنګ نه دی. بل دا چې ښکلې جامې به کله اغوندې د ښکلو جامو دپاره چې ستا ظاهري لباس ټیکي نو هغې کې یو دا اختر یو د جمعې ورځ یو چې ستا میلمه راځي. نو که فرض که ستا میلمانه راځي او تا هغه ته ښکلې جامې واغوندې دا به د سنت طریقې مناسبي. یو بله خبره دا ده چې ته لباس چې اغوندې نو ستا چې په لباس کې تا له پکار دی چې ته د لباس ته اغوستو په وخت کې که کوم نوی لباس ته راشي چې زوړ لباس خیراتي ورکړي. دا بیا یو غټه خبره ده چې زوړ لباس ته خیراتي ورکړي. او دا هم دا یو غټه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې رضی الله عنها ته ویلو چې ته هغه وخته پورې لباس مه غورځو تر څو پورې چې د ورته ټوکړه نه یې اچولي. لکه ته کولی شي او هغه ګنډلی شي ګنډلی لباس اغوندې نو هغه حضرت عمر صاحب خبره دی وکړه 19 وې پکې که نه کله چې خلقو ته وکتل نو 19 ځای ګنډلی شي 19 ټوکړې پکې. خو که دغه ته نشي کولی کم از کم چې کوم لباس ته استعمال کړی چې هغه لباس ته خیراتي ورکړي او بل لباس چې اغوندې نه وی د هغې دپاره یو دعا وی الحمدلله الذي کسانی کنه ما اواری به سوآتی یا ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی. بهرحال چې څه مناسب دعا تعالی درځي چې هغه دوا ووایي. او نوې جامې اغوستل د دې نه علاوه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو خبره کړې چې کله ته لباس اغوندې نو په هغې کې یو خبره ده چې ستا پرتوک چې دی د هغې پیسې د پړکو د پاسه دا د حدیث ډېر کلک الفاظ دي. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار دا د بخاری حدیث دی. څوک چې خپلې پیسې د تکبر په بنیاد باندې د خپلو پړکو نه ښکته کوي دا به ورته ځي. نو بعضې داسې وجوهات شته په هغې وخت کې چې د هغې هغه ته اوس د هغې مثال ورکولی شي چې هغه له ممکن نه مثلا یو سړی د خېټې غټه ده نو د هغه ناړۍ نه ټینګېږي نو که د هغه پیسې ښکته رالې نو چونکه د هغه سره خو عذر دی نو ته اوس هغه ته داسې مه ویلی شئ چې ته دوزخي یا یو سړی دی ډېر زیات نری دی نو د نري سړي هغه هم نه ټینګېږي. دا سړی خپل کوشش کوي خو دغه په بنیاد باندې د تکبر په بنیاد باندې چې کوم سړي خپلې پیسې ښکته کړې او د هغې نه تکبر ټپکاویږي نو هغې دپاره ویلي چې دا به په نار کې. نو د دې نه علاوه یو دا چې وایي چې یو سړی دی او هغه کپڑے غوندي دا یو څو خبرې موږ ته پکې کړې وې وایي چې جو دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائے گا. یو چې ته په دې باندې دا نه کوي چې لکه مشهور شمه خلق مې صفتو کې هر چاته یې ښیې چې په ذهن کې دا خبره نه او دغه یو څو خبرې وې چې په دې وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لباس دا خیال ساتو لکه نوی لباس او پاک لباس. نو زموږ دپاره د شیطان نه د بچ کېدو 2 ذریعې دي 2 ځایونه دي. یو دا چې زموږ نه ایمان قبضه کوي دویم دا چې موږ بربنډوي او هغه په دې کې کافي حده پورې کامیاب روان دی. نو چې ما ته دا وپېژنو कि शरीयत हमें लिबास पहनाना चाहती है और शैतान हमें नंगा करना चाहता है. चूँकि تاسو ګورئ په دې ماحول کې بربنډتیا خصوصا په زنانو کې ډېره زیاته شوه او د هغې وجه دا ده چې شیطان خپل کار کوي. نو د دې مرض
هغوی ته دا مرض ښوول او هغه په دې پوه کول دا زما ستا ذمهواري دی ځکه چې موږ به حیثیت انسان چې کله دنیا ته راغلي یو نو د شریعت او د شیطان په موږ باندې جنگ دی. شریعت موږ جنت طرف ته بول غواړي او شیطان موږ نه ایمان سلب کول غواړي او د هغه اصلاح دا ده چې موږ بربنډول غواړي. نو کوشش کوو چې خصوصا زموږ په کورونو کې د پردې اهتمامي وی کم ماشومان چې د وړوکوالي نه ورته ته بې پردې لباس واغوندی دا ساینسي تحقیق دی چې ماشوم چې دی زده کوي 80% زده کوي د ماحول نه 20% د میراث د کم خویونه چې د مور پلان د تراغلي دي نو 70% بیا یعنی په اویاو کې 70 خویونه دا په ډومبني شپږو کالو کې په ماشوم کې ننوځي. نو دې وجې نه وایي تاسو خپلو ماشومانو ته هم با پرده لباس اغوندوئ چې په هغې کې دا خوی ډیولپ شي او دا دومره فطرتي خبره ده وی خپل ماشومان په برسر عام ملمبوئ چې کله ته لمبې نو غسلخانې ته دننه بوځه او د دې ماحول نه پټ کا ته داسې مه وایې چې دا وړوکی دی د خلقو په مخ کې مه لمبوه ځکه چې دا خوی دی ډیولپ کي. نو اصل شی چې دی حیا ده او حیا او ایمان دواړه ملګري دي چې حیا وځي نو بیا ایمان هم ځي. د ایمان د بچ کول دپاره موږ له حیا بچ کول دي او د حیا د بچ کول دپاره موږ له خپل لباس بچ کول دي. الله دې ما لا تاسو له په دې عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.